کېدای شي په ایشیا کپ کې هم د پاکستان او انډیا میچ کینسل شي. تاسو لا پته را چې په ورلد لیجند لیګ کې ورلد چیمپیون لیګ کې د انډیا ټیم دوه ځله د پاکستان سره د میچ نه بایکاټ وکړو، یو د پول میچ نه او یو د سیمی فائنل میچ نه هم د افغانستان لوبډلې انکار وکړو. او څومره هم کرکټرز دي لکه عرفان پټان هم ویلي دي چې صرف موږ لا بایکاټ نه دی کول پکار بلکې پاکستان سره په هر سټیج باندې د لوبې نه بایکاټ پکار. دا عرفان پټان ویلي دي. نو آیا اوس په ایشیا کپ کې هم د پاکستان سره د میچ نه بایکاټ وکړي کنه؟ نو دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته دی. په ایشیا کپ کې د پاکستان سره د میچ نه بایکاټ نشو کولی. د هغې شاله څه وجه ده په هغې باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو، خو هغې نه مخکې پاکستان کرکټ بورډ هم انډیا ته یو ډېره غټه دمکي ورکړې ده. پاکستان کرکټ بورډ انډیا ته ویلي که چېرې تاسو په ایشیا کپ کې زموږ سره د میچ نه بایکاټ کوئ نو بیا موږ د آی سی سی په ټورنامنټ کې د ستاسو سره د میچ نه بایکاټ کوو. بیا به زمونږ او ستاسو میچ بیخي نه کېږي. ایشیا کپ کې څه کې چې بیا په آی سی سی ټورنامنټو کې هم نه کېږي. نو دا د کرکټ فینس دپاره یو ډېر بوري خبر دی. زمونږ نه چې مخکې کم د کرکټ شایقینو نو هغوی د پاکستان او د انډیا میچونه ډېر زیات کتلي دي. هغوی د ټنډوکر، د وسیم اکرم، د وقار یونس، د هربجان سنگھ، د سیواګ، د راهول ډریوډ، د دغه ساروف ګنګولي، د ټنډوکر، د دغه کسانو کې دغه کلاړیانو میچونه د پاکستان کلاړیان لکه شهید افریدي، انضمام الحق، وقار یونس، اظهر محمود، وسیم اکرم، د دغه کلاړیانو میچونه هغوی ډېر کتلي. خو مونږ چې کم دی زمونږ چې کم جنریشن دی نو مونږ د ویرات کوهلي، د روهت شرما، د بابر اعظم، د رضوان، د ډېر کم میچونه وکتل، ډېر کم انتهایی کم میچونه مو کتل. اوس خو لا پکې د بایکاټ خبرې شروع شوې. نو تر اوسه پورې خو د ایشیا کپ حوالې سره څه داسې اپډیټس نه دي راغلي چې انډیا انکار کړی دی، خو انډیا بایکاټ نشي کولی د ایشیا کپ د میچ نه، ځکه ایشیا کرکټ کونسل چې کوم دی که نه دا چې زیاته پیسه ګټي نو دا د پاکستان او د انډیا د میچ نه ګټي. اور د 2028 پورې سونی ټي وي چې کوم دی هغوی آلریډي د ایشیا کپ رایټس اخیستلي دي د ایشیا کرکټ کونسل نه. سونی ټي وي د مجبورۍ نه بوس کچرې دی هم غواړي چې مونږ پاکستان سره میچ نه کوو یا پاکستان هم غواړي چې مونږ انډیا سره میچ نه کوو، خو د براډکاسټر د پریشر په وجه باندې به کوي، ځکه براډکاسټر چې کوم دی ړانده پیسه ورکړې د ایشیا کرکټ کونسل له 2028 پورې. یو اوس یو کس له چې پیسه میلو شي نو هغه بیا چېرته زړه غواړي چې هغه پیسه واپس کړي. نو اوس دغه براډکاسټر له دغه پیسه واپس کول به ښکاره خبره ده. ای سی سی ایشیا کرکټ کونسل دغه پیسه دومره په اسانه نه ور واپس کوي. نو او دغه براډکاسټر چې کوم دی لکه سونی ټي وي چې کوم دی د دا خبره منشن کړې ده چې غواړي زما به په ایشیا کپ کې د پاکستان او انډیا دوه میچز پکار وي، دوله یو میچ په خامخا په ایشیا کپ کې د پاکستان او انډیا کوي، ځکه دا ایشیا کپ چې کوم رایټس دي که نه دا سونی ټي وي د ایشیا کرکټ کونسل نه په لکونو ډالرو باندې ایشتلي دي. نو ایشیا دا سونی ټي وي چې کوم دی دا لیوانی نه چې لکونه ډالرې ورکړل او بس اوس که ایشیا کپ کېږي او که نه کېږي، نه جي اوس په ایشیا کپ هم کېږي. سونی ټي وي به دغه خپله پیسه چې کومې ای سی سی ته ورکړې ده نو دغه پیسه به دی د ایشیا کپ نه ګټي، دغه پیسه به دی د پاکستان او انډیا میچ نه ګټي. براډکاسټر له ایډورټایز د پاکستان او انډیا میچ په هر حال کې پکار دی. نو پاکستان نه انکار کولی شي د دې میچ نه، نه انډیا کولی شي. که دا یوسف پټان شو، عرفان پټان شو، هربجان سنگھ شو، دی ډېر رمضان خراب کړي، ډېر رمضان وشلی، ډېر هم ټویټونو کې، خو انډیا د دې میچ نه انکار نه کوي. نو په دې ویډیو کې د اپډیټسو دې حوالې سره تاسو څه رایې لرئ کمنټ لازمي وکړئ.